السلام علیکم ملګرو. په باجوړ کې یو بې اصله او بد نسله را پیدا شوی دی چې د تمامو حقایقو باوجود دا دجال کذاب لګیا دی. وایي علما په منبر باندې د امن خبره نه کوي. انا لله و انا الیه راجعون. ملګرو بیانونه خو ډېر زیات دي، خو د دې عالم د مولانا بجلیګر رحمت الله علیه د بچي دا پیغام دته ضرور ورسوي دی دجال او کذاب. سوشل میډیا باندې आवाज اوچتوي دا ظالم حکمران دی، دا بېمانه حکمران دی، دا غدار حکمران دی، دا د انګریز تالیسټ دی، دا د ډالرو سپي دي. دی نه مړېږي، دا د پښتون په وینه نه مړېږي، د پښتون په سر نه مړېږي. د پښتون وینه یې وبایوله 15 کاله په دماکه کې، په بارودو کې، په ټارګېټ کیلنګ کې پښتون وجني. د پښتون په وینه ډالر ګټي، په سر یې ګټي، په قوم یې ګټي، په کلی ګټي، په کور یې ګټي. پښتون ټارګېټ دی. اله دهشتګرد دی، اله دهشتګرد دی، اله دهشتګرد دی. دهشتګرد هغه امزه اوته دهشتګرد په بل ځای کې نشته. اټک نه خوا دهشتګرد نشته. دهشتګرد ټول د اټک نه دی خوا دي. او دهشتګرد څوک دي؟ مونږ تاسو. څوک دي؟ مونږ او تاسو. مونږ دهشتګرد یو د دې په نظر کې. دې په مونږ باندې پیسې ګټي. ټول په جمع سره دعا وکړئ، یا الله چې دا څومره دي، که هغه عهدې والا دي که بغیر عهدې والا دي، چې هر شکل کې دي، که واړه دي او که غټ دي، او د پاکستان سره مخلص نه دي، د پاکستان د عوامو وینې څکي. خدایا د دغه پاکې ورځې او د دغه پاکې لمحې په برکت آسماني صاعقې او عذابونه پې نازل. خدایا دا ټول تباه او برباد کړي. له به د هدایت دعاګانې نه کوې تبلیغیانو غونته، هغه در په سپېږمو کې درننوتو، بس یا الله هدایت ولو. هدایتونو نه خبرې وتې دي ښه، هغه تا نه زیات پوهه دي، تا نه زیات مفتیان دي. دي له به خیرې کې خیرې آپ دې نه پوهېږي چې یو خرکار به بل چرته نه ورکوي 10 زره. آپ دې نه پوهېږي چې یو ټاټکي مار به بل چرته نه ورکوي. آپ دې نه پوهېږي یو چابړي مار به چرته نه بل ورکوي. آپ دې هر څه پوهېږي. د دې نه باوجود هغې وایي چې مونږ به په عوامو بوج ورچو. خپلې عیاشۍ نه کموي، خپل کنجرتوبونه نه کموي، د خپلو لوریانو د بچو عیاشیانې نه کموي، شاپینګونه نه کموي. ټول زور وی دا به د عوامو نه وباسو، د عوامو د بچي بچي نه به وباسو. قرض تا کړی دی. نن چې زما ماشوم هم پیدا کېږي دا د IMF قرضدار یې پیدا کېږي، نو ما قرض کړی دی، قرض کوم کړی دی. بله خبره کم قرض چې شوی دی چېرته لګېدلی دی؟ په څه شي لګېدلی؟ کم قرض چې شوی دی هغه هم د دې کاتو لتلی دی، هغه هم د دې په هغه جایدادونو باندې خرڅ شوی دی کوم چې دې په بهر ملکونو کې به اخلي، او هم په هغه جایدادونو باندې به لګي کوم چې دې په دوبۍ کې او په یو ځای کې په بل ځای کې اخلي. نو قرض دې مخسته او بیا په ما لګي نه، په ما یو شی لګي. کومه بهر نه چې وسله راځي هغه زما په پښتون باندې د هغې اول چیکینګ کېږي، په هغې ټیسټ کوي چې کوي چې ډز څنګه کوي. زما وزیرستان وګوره، کرک وګوره، مروت وګوره، باجوړ وګوره، مومند وګوره، دره وګوره، دیر وګوره، سوات وګوره. چې ډالرو کمې راشي وی هله دهشتګردي ده، چې ډالر ختم شي هله دهشتګردي ده. دا د ډالرو سپي دي، سپي څه شی دي؟ د ډالرو سپي. او دا عادت کړي امریکې په دې دي چې کله ډالر ختمېږي د دې روټۍ چې ده هغه ډالر حاجي صاحب دی، دې روټۍ هم نه خوري. او نه د دې د قید اعظم بابا سره مینه ده، قید اعظم والا تصویر او لوټې نه دی خوښ، د دې هغه ببرسري والا لوټ خوښ دی، هغې کې زور ډېر دی. چې کله دې سره راشن کم شي انګریز ورته څه کوي؟ پاپا وته واچي ډالم. او څه وایي ورته وایي په قبایلو باندې اپریشن وکړه، قبایلو کې دهشتګردي، قبایلو باندې دا وکړئ.
قبایل دا هغه فوج دی چې دې له نه د ټریننګ ضرورت شته، دې له نه د پیسو مراعاتو ضرورت شته، نه د کیمپونو چونو ضرورت شته. دا هغه مجاهدین دي او دا هغه د سپینې وردی والا فوجیان دي چې زمونږ قومي فوجي دا به شاته او زمونږ د قبایلو فوجیان به الحمدلله د دین مخ. دا هغه فوجیان. امریکا څه کوي؟ امریکا کمزوري کوي. امریکا د دې په زړونو کې نفرت اچي د یو بل دپاره او نفرت اچولی دی او نفرت کې هغوی کامیاب شوي دي. یو قبایلو باندې دا حکومت ته لږ رحم وکړي، لږ د دې سوچ وکړي چې قبایل د قبایلو خویندې میندې د قبایلو بچي دا د ریاست بچي دي، دا د قوم بچي دي، دا پردي نه دي، دا د هندوستان نه دي راغلي، دا د اسرائیلو نه دي راغلي، بلکې دا د دغه پاکستان دا هغه مجاهدینو بچي دي چا چې د پاکستان په ازادۍ کې قربانۍ ورکړي. دا د هغه خلقو اولاد دی او دا مرا پاروي، دا د ډمبرو ګبین دی. ګوره